बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसारा कमा इज़ा बाअ अब्दैनि बिअल्फिन अला अन्नहु बिलखियारि फी अहदिहिमा बिअैनिही वसम्मा समनहु इला आखिरिही। कले چې موږ متن لګولو دا ماتن څو خبرې کړې یو دا چې د درې مذاهب بیانوم دغه ویم دا هر مذهب لپاره به دلیل راوړم هغه کار یې وکړو. دریم مې دا ویلو چې زه به د هر مذهب تشبیه ورکوم چا سره مسالې ما دا ویلو چې مذهب تشبیه نه ورکوي د دلیل خصوص تشبیه ورکوي مخصص تشبیه ورکوي چا سره مسالې فقهي سره. دلته کې دلیل خصوص چې احنا دا کوم مختار مذهب دا چې موږ باندې قول وکړو چې قطعي نه ده پاتې حکم ولګول کوم چې تخصیص نه وروسته به هم قطعي نه پاتې کېږي خو مفید عمل به وي. دغه تخصیص مشابهت راللو یو مسئله فقهیه سره اوس خبرې کې په دې خبرې کې چې دلیل خصوص بل څه معنی وا نوم مخصص یا خصوص د مشابهت وو استثناء سره او د مشابهت وو چا سره ناسخ نسخ سره یا ناسخ سره دغه وا د مسئله فقهیه دا مسئله فقهیه بعینه دلیل خصوص مشابهت معنی دا په دې خبره کې چې د مسئله فقهیه مشابهت شته استثناء سره او مشابهت اشتادا ناسخ سره و شولې تشبیه ثابت شولا مخصص چې هغه دوا تشبیهات معلومه کا مجهول دوا تشبیه پکې وي یو مشابهت استثناء سره او بل مشابهت ناسخ سره یا نسخ سره او ام د قرنګي د مسئله فقهي دغه دواړه مشابهتونه لري مشابهت استثناء سره لري او مشابهت ناسخ سره لري. خبره دغه سیدا دې خبرو کې او دې دو شیانو سره مشابهت لرلو کې دلیل خصوص مخصص دا مشابه شولو مسئله فقهیه سره وشولې الټو ویل شي مسئله فقهیه مشابه دا د دلیل خصوص ولې په خبره کې و دو مشابهتونو لرلو کې بس دا یو کتاب ماتن مدان در مولا جوان مداد مدا ثابت کړه. اوس راځي دې مسئله فقهي خبره پاتې شو مونږ بس موږ مشابهت ثابت کړو. اوس مسئله فقهي درځي مسئله فقهي کې مشابهت د استثناء سره کې ده او دې مسئله کې مشابهت دا څه دی شي دې مسئله کې مشابهت نسخ سره یا ناسخ سره څنګه ده هغه تاسو لاندې مولا جوان لري تمهید بیانې شبه سوره سؤال كما اذا باع عبدين بألف على انه بالخيار في احدهما بعينه فصار سارا کې ضمیر ته برج کوي دلیل خصوص ته مولا جوان ته قدل وای سارا دلیل خصوص وګرځدلو کما پوشان دغه مسالې باندې کما پوشان دغه صورت دغه مسالې باندې څه صورت ده اذا باع عبدين یو سړی خرڅ کا دوا غلامانو لرا بألفین کو 1000 روپے باندې علا پدې شربانی انه بالخيار چې دا سړی ابو خيار سره وی کم خيار د سړی د باربو خيار شر ثابت وي بچا کې فی احدهما بعینه فیو معین غلام کې زید اور عمر دا وای تما تا باندې زید اور عمر کو 1000 روپے باندې در خرڅ کا دواړه در خرڅ کل خو ما ته په زید کې صدا ما ته په زید کې وو خيار شرط وی درې ورځې دی کنه ما ته په درې ورځې خيار شرط دی په زید کې وسما ثمنه او سویل شي ذکر کړو ثمنه دغه معین غلام ثمن څنګه ذکر کی ته دا څه وای چې ما ته په زید کې درې ورځې خيار دا چې زید دا 500 روپو دا او یاد وای چې ما ته په زیات کې خيار ده او هر یو کس 500 روپۍ دي زید او د عمر بکر هر یو 5 دغه تعین صورتونه دي کنه دا مسله دا دلیل خصوص دې سره مشابه شو دې پوشان د شولو دې تعین خبره وکړه
او ملجمون لاندې لوي چې دا مسله سلور اړخونه سلور صورتونه لري څو لري دا دوا غلامان خرڅول ټکي به لګوي دوا غلامان خرڅول په یو صفقه سره په یو عقد سره په یو عقد سره معین غلام معلوم ده مخیر فيه چې کوم کې خيار اچول شوی ده هغه غلام معلوم ده پیسې معلوم دي ډوړه معلوم شو کنه خدا مسله معلوم ده که معلوم نه ده د په اعتبار سلو صورتونه جوړيږي یو سړی دوا غلامان خرڅ کړ دوا غلامان خرڅ کړ په یو عقد سره او محل خيار معلوم ده چې فلانی زید عمر بزرو به خرڅ کړ زید کې 3 دن خيار ده ماته او د زید 500 روپۍ دي یعنی هر یو 500 دا یو صورت شروع دویم صورت دوا غلامان خرڅ کړ زید اور عمر په یو عقد سره یو صفقه سره او نه پکې محل خيار داسې ویلو چې ما دوا غلامان زید او عمر ته باندې خرڅ کو بزرو روپۍ باندې یو کې ماته خيار ده یو کې ماته یو کم ده مال خيار معلوم ده نه ده معلوم ادویا مدا بس ماته په یو کې محل خيار ده پیسو بیان نه وکړو چې د کم کې خيار ده 10 روپۍ دی یا دواړو والے 500 روپۍ دا بیان نه وکړو یا دویم صورت ده چې محل خيار پکې مجهول شولو او سامان پکې شلو دریم صورت صدا هغه دا چې ته وای چې ما دوا غلامان ته باندې درخواست کړل په زید کې زید عمر بکر مخاطب کړ په زید کې ما ته خيار ده کسي بیان نه وکړو مال خيار په معین شولو خو سامان بیانو نه وشلو الټی گئی اول بسنګ شي چې محل خيار هم معین نه ده خو سامان معین ده څنګه زید عمر بکر مطابق خرڅ کړ په 1000 روپۍ باندې په دې شرط سره چې ما د په یو کې خيار وي ما د په یو کې خيار شرط حاصل وي او دی هر یو 500 روپۍ دي هر یو یا چې کوم کې ما د خيار ده هر یو 500 روپۍ وي سامان هم معین شولو او محل خيار معین نشول محل خيار مسأله په سلور صورتونو ده دا ټکي به هم مسله سره صورتونو جوړ نه کیږي به مشابهت ثابتي کې نو خدا خبره کړی ده چې دا مسأله مشابهت نسخ سره لري او دا مسأله مشابهت استثناء سره لري نو چې څلور صورتونه واغلې اوس جوړیږي پکې دیک به جوړېدل شي راځي څلور صورتونه شروع دې مسالې ولې اوس مونږ خپل مدعا سره ډول غواړو چې دا خبره وکړه چې دا مسأله فقهیه مشابه دلیل خصوص سره ده په دوه مشابهاتونو کې مشابهت استثناء ده مشابهت نسخ ده ها مشابهت استثناء څنګه شي مشابهت نسخ څنګه شي هغه د لپاره بنیاد چې محل خيار سو محل خيار نزنا مثلا خدغه و چې دوا غلامان په خيار دوا غلامان خاص کړیو په یوې صفقه سره په یو کې خيار دغه وکنه اوس راځي چې کوم غلام کې خيار ده کوم غلام کې خيار شرط اخسته ده دا غلام په نفس عقد کې داخل ده نفس عقد کې داخل ده او هغه غلام چې هغه کې بای خيار اخسته ده دا په حکم د بای کې داخل نه ده حکم د بای کې داخلو دوا شی شو یو نفس عقد کې داخل والے ده او یو پچا کې ها یو په حکم د بای کې ده حکم د بای څه ده حکم د بای دغه ده چې کوم شی مبيعات خرڅ کړه مبيع باندې ملک د مشتري ثبتيږي ملک دا مشتري ثبتيږي تاسو فقہ ویل ده کنه چې په خيار شرط چې بای نه پر واخلي نو دا غلام بای ملک نه وځي خيار شرط سره د بای د ملک نه مبيع نه وځي مبيع د بای په ملک کې پاتې وي نو حکم په اعتبار سره دا سوال شي عبد مخیر دا په حکم د بای کې داخلو نه دا هر چې نفس عقد کې داخل ده نفس عقد کې داخل ده ها چې نفس عقد کې داخل شولو نفس عقد کې داخل شولو تا غواړي چې ما هو خرڅ کړی داسې وو چې دوا غلامان و د باندې خرڅ کړو په 1000 روپۍ باندې ما ته په زید په تور مثال وایم ما ته زید کې خيار ده
ما ته زیات کی خيار دا زیات کی نه مطلق ہویا ما ته په یو غلام کی خيار دا 500 روپۍ دي بیان وکړو یا نه وکړو تاسو صورتونه دی وای کو یا نه وکړو بای غواړي چې زه د یو غلام اوس کو بسما بای غواړي دا یو غلام زو کو بسما دا غلام وستل تا مخکې خبره کړې ده چې دا سوي شي عبد مخیر و نفس عقد کې داخل نه ده چې عقد کې داخل نه رشما داخل نه ده داخل نه ده عبد مخیر عقد کې داخل نه نفس عقد کې او شر کې عقد کې دی زبان د بایره نه خورغله ده چې ما دا درخواست کړه باندې په وی سب کې سره اوس کته دا غواړي چې د یو غلام او بسما عقد کې شامل نو عقد کې شامل وو خبره شامل وو اوس ته یو کس وباسي یو غلام تر وباسي دا عقد کې داخل وو دخول نو رستو وستل دا مشابه ده نسخه ده کسي منسوخ یو قول پروت وي څو بل عبارت راشي د کلام نسخه او حکم ترجمه وایي نه پوهیږي څو کی آیا مخکې به حکم نو لګیدلې او منسوخ حکم لګیدل او چې دا کار وکوي به ناسخ رالو او منسوخ چې کوم جزء یا کل او چې دا ول جزء جائز ده جزء یو حکم تر وجود کو دا ختم شو اثبات نو ورسره ختمول دا سره شي اثبات نو ورستو ختمول دا سره شي کنه نو دا کرانګي چې عبد مخیر په عقد کې داخل وو زبان د بایره نه خورغله وو صفقې کو داخل وو او به بایول یو واپس کلو سمته یو نه خرڅوما خیا هو ده کنه فلانه نه خرڅوما ټیک دا د دې دا یو غلام کې بیغه ختمول یو کې پرې خول دا مشابه چا سره شروع نسخ سره شروع وایي کنه وایي او دا بل خبره چې دا په عقد کې دا خپل غاصب دی کنه وجه شی به ثابت دی چې دغه دوا شاید دغه شته دي او دویم دا چې عبد مخیر دا په حکم د بای کې داخل نه وو حکم د بای کې داخل نه وو چې حکم د بای د مواسانه خبره شوله چې حکم د بای کې داخل نه ده دا مشابه شو شا سره استثناء ده وجه دا چې مستثنا په مستثنی کې داخله وي حکم کې داخله وي نه دي داخله نو حکم په اعتبار سره عبد مخیر دا په بای کې صفقی واحدی کې داخل نه وو چې داخله حدود ول بس وروته کنه لکه څنګه مستثنا چې حکم مستثنی کې داخله نه و نو مستثنا غوړي هغه څه به عام مخکې کوم خبر کړیو مستثنا هغه څه قتی پدې او پوه شولای نو دغه دوه وجنه دوه مشابهتون لرل د وجنه دا مسأله نور بیا نه اصل نه ده خدای مشابهتونه دې کې شته دي څنګه چې دوه مشابهتونه په مخصص کیو په دلیل خصوص کیو په دې خبره کې مشابه شول نظام کړه راځي برابر تشابه ولان سودونه بدوي ما څنګه لګي فصار كما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما بعينه وسمى ثمنه هر یو ثمن بیان کړو یا د عبد مخیر ولې د دې مسالې د عبارت غرض سره مولا جوان د غرض بیان کړو تشبیه لدلیل خصوص المذکور تشبیه ورکول دي دلیل خصوص کوم دلیل خصوص المذکور چې مخکې ذکر شوی دا چا سره شو بمسألة فقهية مسألة فقهية سره بس دا وجه بیان کړه اوس دا بس آی دې عبارت سره مولا جوان تاسو ته ضمیر مرجع بیانوي خپل عبارت کې فصار كما اذا باع عبدين ضمیر مرجع بیان سوی ای ساره دلیل خصوصي ساره کې ضمیر دا راجع کو دلیل یا مخصص تا او یا خصوص دا ای ساره دلیل خصوصي على هذا المذهب المختار کوم مذهب مختار دا او چې قطعی نه پد کېږي مفید دا سوال شي عمل دا نظیر هذه المسألة دلیل خصوص په مذهب مختار باندې څه شولو نظیر هذه المسألة الفقهية دا نظیر شولو مثال شولو برابر شولو دغه مسألې فقهیه سره مطلب دوه ټکي مشابه شو څه ټکي چې دلیل خصوص احتمال دا او دلیل خصوص مشابهت استثناء او نسخ سره وو دغه مسألې فقهیه شته بس دا تشبیه حق ویا وهي أن يعين مسألة فقهية څنګه ویا وهي غدره أن يعين الخيار شباين باي تعيين ده خيار وقالوا في أحد العبدين المبيعين
په دوه غلامانو کې چې هغه دواړې مبيعي دي هغو کې تعین وکړو څه ویلو زید عمر کې زید کې خيار ده بای خيار وي بای د پاره وسما ثمنه على حدة او دې دغه محل خيار عبد مخير دغه سمنه ځان لا بیان کوم ځان لا دغه ده چې زید کې خيار زید 500 روپۍ دا مسله ده د مت مسله ده نو دا مسله کلاو د سرور صورتون ته کلاو ده او یا دغه څه بل انداز کې چې وې زید کې ماته خيار ده او د هر یو 500 روپۍ دي په توګه مثال وایم شابه سو وذالک دا مسأله په دې انداز بیانول مسأله دغه نه سره بیانول کوم نه سره چې عبد مخیر مو معلوم وي او سمن وي معلوم وي دغه انداز سره بیان داول یې سکای وای دا ځکه نه بیان کلا چې دا مسئله کې غاده دا مسئله کې څلور صورتونه دي نو دغه د وجه ما دغه انداز سره بیان کړو صورتونه بدل دي شابه وذالک مسأله بیانول په دغه انداز سره سوجنا لأن هذه المسألة على 4 أوجه تكلم مسألة وصلوا سورتون ولدا نمبر 1 أحدها يو سورة أن يعين محل الخيار مجهول هو أن يعين محل الخيار محل خيار متعين كرشي ويسمى ثمنه أو دي أغير ثمن ذكر كرشي يو لم فهم وصالي ألا يعين ولا يسمى نه محل خيار معين وي او نه سمن ذکر شي وثالث أن يعين ولا يسمى دریم دغه دا تعین دا محل خيار خو شي خو سمن بیانون سلام أن يسمى ولا يعين پیسې خو ذکر کړي شي ولا يعين معين محل خيار معين نه کړي شي اوس راځي امو مسله مو کوم مسله کې لګیو مقصودی مسله کومه ده مقصودی مسله دغه دا چې ماته د ذکر کړی و چې دوا غلامانو کې وو ولا محل خيار معین وي او بل سامان وي معین وي دا مسله به جوړیږي عبد مخیر کې خان سورته سلوړي خو جوړو به محل او عبد مخیر کې فالعبد الذي فيه الخيار اوس وجه شی به بیانو چې تا ویل چې مسأله فقهیه مشابهه ده د خصوص سره مشابهات سکه ده نو وایو مشابهات فون استثناء او نسخ سره مشابهات لرلو کې ده اوس موږ د دوړه ثابت کا دا عبارت دا غرض ده موږ دا ثابت کا ثابت دی سوې فالعبد الذي غلام فيه الخيار للبائع چې کوم غلام کې خيار چا ده بائع ته ده داخل في العقد نفس عقد کې داخل ده نفس بائع کې داخل ده غير داخل في الحكم وحكم د بائع کې داخل نه ده غير داخل في الحكم اي غير داخل في حكم البيع حكم د بيع کې داخل نه ده عقد کې ولې داخل نه نو عقد یو ټیک شو کنه عقد حقوقي خلی باندې خلی باندې غلمون ډېر خسرې کنه چې دوا غلامان مو در باندې په 1000 روپۍ خرج کړو صفقه یې والا ټیک شو کنه هر چې حکم د بيع چې هغه مشتری ملک ثابت واله دا په مبيع باندې نظام وکړو حکم د بای دا شولو چې مشتری ملک ثابت والده په بای کې دا عبد مخیر کو دې کې داخل نه ده دا مشتری ملک نه جوړي غیر داخل فی الحکم بس ثابت شو کنه نفس عقد کې داخل شلو او په حکم کې داخل نشلو وردا امین حيث انه داخل فی العقد دا عبد مخیر د دې سیتنا انه داخل فی العقد چې دا په نفس عقد کې داخل ده نفس عقد کی او ته دا غواړي چې پسې کما یکون رد المبيع یکون رد المبيع دا غلام پس کول مبيعان ده کنه ته دا عبد مخیر ویل شي او ته مبيعان ویل شي یکون رد المبيع واپس کول د مبيع چا سره بخيار شرط اته جایز نه دوی بس چا رواه او پس ګناه او پس کې ویني شاسي انقلاب کوي او د دې مسره اپشن شته چې خيار شرط بغیر پوښتنه کول شي بخيار شرط خيار شرط سره تا واپس کړو دا څه جوړ شي شاباش يكون رد المبيع بخيار شرط خبر سره يكون ولا تبديل سمجھ وګرځي دا به تبديل وګرځي نسخ وګرځي فيكون كالنسخ دا فيكون كالنسخ ما تقول تبديل وي تبديل مره بل څه خدا غلا کنه فيكون كالنسخ دا واپس کول دا په بشان د نسخ شي اس طرح کې نسخه منسوخ ثابت وي
اول عبارت ثابت وي دا کار کوا او بیا نسخه راشي هغه نیم یا ټول شی ختم کړي. نیم شی ټوله شی دلته خو تا داخل کړی او په زبان کې خو تا راوستی و چې دواړه مو د باندې په 1000 روپۍ خرڅ کړو او بیا وایي یو نه خرڅوم. یو ثابت شی ختمول په دې ته نسخه ویلی شي که نه؟ نسخه اصطلاحي دغه ده چې یو پیله به ورسره یو شی مقابل کړي او مقابل نه وروسته بیا اوچت کړي عارض به کړي. شاباس نه ومن حيث أنه غير يكون رد الطبيعي بخيار شر تبديلا فيكون كالنسخ وپسواله دا مبيعي وپسواله دا عبد مخير دا پوشان دا النسخ شولو. ثابت شولا کنه؟ ثابت نه شولا؟ مشابهات رام نسخ سره کنه. دویم ومن حيث انه غير داخل في الحكم دي حیثیتنا چې دا عبد مخير داخل نه في الحكم په حکم کې چا حکم کې مکه بدل ویلو کنه في الحكم اي في حكم البيع بحكم البيع کې اذا داخل نه ده يكون رده بيان انه لم يدخل او تا ویلو چې هو حکم کې داخل نه ده بای ولګي یو غلام نه نو بس کدا نه خصومه خیر شت خوشتا کنه شتا موږ دا خبره کړې ده چې حکم نه بای کې داخل نه ده چې حکم کې بای کې داخل نه ده تا واپس کړو تاسو چا خرابي وکړه هیڅ خرابي نه کړې مخکې داخل نه وکړه مخکې داخل نو چې مخکې داخل نو نو دا رنګي دي عبد غیر مخیر چې کوم کې خيار نشته دا کوم بای شي واقعي کې فرق نه راغلی اذا فرقو ودا خو نس اغار وکړه مشابهت رالو استثناء سره استثناء دغه سی مستثنا په حکم مستثنی کې داخله نوی چې مستثنا دی وبسره مستثنی کې فرق نه راځي. شاباس فيكون كالاستثناء ومن حيث انه غير داخل في الحكم يكون رده واپس کول واپس کول د عبد مخیر بیان انه دا بیان دي خبر ده يكون لپاره بیان انه بیان دي خبر ده انه لم يدخل دا داخل نه نو چې داخل نو ادا واپس کلو فیکونو کل استثناء چا بشان بشي واپس کول د عبد مخیر دا پوشان څه بشي استثناء بشي څنګه په دې خبره کې چې څنګه مستثنا داخله نه په حکم دا مستثنا کې دا داخله نه نو کوم مستثنا ختم دي شي کنه مستثنا هو قابل عمل دوی کنه دا قرانګي عبد غیر مخیر چې بلکم غلام پاتې شو هغه بیا ټیک شولا او پوه شولې راځي دوی مشابهونه ثابت کو ثابت نه کړو ثابت کړو بس دا غرض دای غرض دین اورس مولا یو دا مولا اصلو صورتونو کې تاسو ته وضاحت کوي چې څلور صورتونو کې مدسم شلو دا څنګه شلو موږ ویلو کنه چې موږ د دواړو لحاظ کوو اگر دا خبره مو کړی و چې مخصص کې موږ مشابهت استثناء کوو دا مشابهتونه دي مشابهت استثناء لحاظ کوو او مشابهت دا نسخ لحاظ دا ویلو کنه نسخ لحاظ کوو مولا ته ماتن متاسف دې کوی مرجون په خیمانه چې تسره کې تعال ته دوړو لحاظ کولو دلته کې مونږ دوړو لحاظ کوو په یوې مسلې کې نه کوو لږ فرق شته پکې چا کې کوو څلورو صورتونو کې د دوړو لحاظ کوو مثلا خو څلورو صورتونو باندې بنا ده څلورو صورتونو لري دا ټول مونږ چل مونږ په دوړو لحاظ کوو استثناء د مشابهت لحاظ مونږ کوو د نسخ مشابهت لحاظ مونږ کوو خو په څلورو صورتونو کې چا کې په یو صورتونو چلیږي یو صورت کې ډول مشابهتونه چلیږي تاسو وګورئ یو صورت کې وو یو چلیږي مشابهت استثناء چلیږي استثناء نه بل څه وکړي نسخ او چلیږي او په درو صورتونو کې بتاو تا مشابهت چا چلیږي استثناء وي ډول ثابت کو دله دا به خصوصا دغه څه چې موږ لحاظ دوړو کړو مشابهت استثناء لحاظ مو کړو او مشابهت استثناء لحاظ مو کړو او د نسخ مو کړو مو قول کړو په بین کې ویلي مو کنه چې مفید د یقین نه ده او قابل د عملو دا وې دلته کې ملحاظ وکړو خو شولې کنه شي کوی مطلب دا شو دوه شی کې مشابهت راغلو یعنی خصوص مشابهت او شی صلی الله دم ولالو بیان دا چې الته مو دوړو ته اعتبار ورکړو په دلی خصوص کې دلته مو دوړو ته اعتبار ورکړو څنګه مور کړو لاندې کتاب ته ګورئ شابه ويكون بالاستثناء آپ سبق پوه شولې ها وای ويكون كالمخصص الذي له فيكون كالاستثناء چې دا په شان استثناء شولا نو فيكون ضمیر بدلوي فيكون دغه مسأله او نو فيكون څه ویلو فيكون رد مبيعي كالاستثناء په شان د استثناء شولا اوس مخته لاړ فيكون دغه مسأله فيكون دغه مسأله كالمخصص وشان د دلیل خصوص ولا یا مخصص ولا کوم مخصص الذي مخصص له شبه بالاستثناء وشبه بالنسخ
هغه دلیل خصوص چې هغه مشابهت نسخه سره وو او بل څه سره استثناء سره وو. نو دغه رنګ دی ولین د مسالې دغه څه ده چې دوه مشابهتونه لري، مشابهت استثناء، مشابهت ده نسخه. شابه وایا رعاية شبه النسخ اوس راځي فرعاية شبه دوه مشابهتونه دي. اول مشابهت یو راواله فرعاية شبه النسخ. په دې مسالې فقهي کې مشابهت د نسخه لحاظ کول چې مو مشابهت د نسخ لحاظ او کوچاو مشابهت دې اعتبار وکړي. سبو کوي تقتضي مشابهت د نسخ اعتبار مشابهت د نسخ چې هغه لحاظ وکړو تقتضي د مشابهت تقاضا کوي صحت البيع في صور الاربع چې بیا د څلورو صورتونو ټولو کې ټیک شي، څلورو صورتونو ټولو کې ټیک شي. تقتضي صحت البيع تقتضي صحت البيع في صور الاربع څلورو صورتونو کې ټیک شي. بس لأن كل من العبدين بالنظر إلى الإيجاب مبيع ببيع واحد. دا بوجه شو دا څلورو صورتونو کې ولې ټکی ته په وجه دا چې دواړه غلامان په نظر سره ایجاب تا، په نظر سره قول د بایع تا، په نظر سره قول دا بایع ویلو ما در باندې دواړه غلامان در خرڅ کړو، نو په نظر سره ایجاب د بایع تا دواړه غلامان مبيع نه ده، یو مبيع ده ببيع واحد. خبره پکې ثابته شوه، خبره پکې ثابته ټیک شو کنه چې دواړه یو موږ دا ثابتو شو منسوخ ثابت شو، ثابت شلو اوس ورپسې تا مخکې ویلو چې نفس عقل کې داخل نه او ته واړې چې یو درو بسما ثابت شي نه یو شی وستل دو شیانو کې ټیک شلو دو شیانو کې یو شی دی بین وستل دا به څه شي دا مخکینی بین د لپاره نسخ شي چې دواړه نه خرڅو دواړه څو خرڅوي دواړه واپس کا یو واغله دا نه یو بیا وي دا نه یو بیا وي نو دا دې څو د مخکینی بیا د لپاره کول بیا ختم شله یا نیمه بیا ختم شله نسخ شوله کنه شوله کنه ثابت شوله کنه نو دا وایي چې څلور ټولو کې ټیک شي. وجه دا چې دو شیانو کې دو عقد سبقي واحده کې نیمه بیعه ختمول او نیمه پرېښول او داسې نیمه چې نیم د وجینا بل نیم کې فرق نه رسي معین ده کنه معلوم ده نو نیم د وجینا بل نیم کې فرق نه رسي دا نسخه شوله نسخه شوله نسخه شوله نو تقاضا د نسخه دې کوي چې څلور صورتونه ټولو کې ټیک شي ټولو کې د بیعه ټیک شي. پیسې معلومې دي معلومې نه دي اول خبره ده پیسې معلومې دي او خد خبره پیسې معلومې نه مخ بيداس هم کو پیسې کا معلومې نه دي بیان ټکی کې پګي بیا پګي ټکیږي اصل دا چې مشابهت د نسخه تقاضا کوي چې څلور صورتونه ټول کې ټیک شي ځکه نسخه د نسخه بس ختم شله مخکنه ما کې شی ثابت تو بیا ختم کړ نیو پرې خلو ټیک ده کنه کار کوي کنه کوي شابه وایا مسالې کې لګي خو مخصص تمازي شابه. فرعاية شبه النسخ تقتضي صحة البيع في صور الأربع لأن كل من العبدين بالنظر إلى الإيجاب دا یو والي سمې دی کنه په دې عبارت سره لأن كل من العبدين بنظر إلى الإيجاب إيجاب د بایتا مبيع ببيع واحد فلا يكون بيعا بالحصة ابتداء بل بقاء. دغه اعتراض کوي څو به اعتراض وږي چې دا مولوی سره دغه خدا سي صورتونه جوړې دي شي چې پیسې معلومي نه وي دوا غلامان دي ته پکې یو غلام بس کوي دا صورتونه پکې چې پیسې معلومي نه دي پیسې معلومي نه دي او ته وایي چې نه یو واپس کا نو یو څنګه واپس کوي یو داسې واپس کوي چې 1000 روپۍ وو څه وږي 1000 تقسیم دي دو به تقسیم کی دو به تقسیم کی نو دا خو بیع بالحساش ولا بیع بالحساش ولا چې ما د باندې دوه غلامانو کې د باندې دوه غلامانو د خرڅ کړو او یو کې ما ته خيار ده او یو طرف بس واغلی چې د یو مخبلو پیسو داسې وای دوه غلامانو د باندې خرڅ کړو او یو غلام بزا واپس کوون دي خپلو پیسو مطابق چې خپل کومه حصہ راسي نو بیع بالحساب ده شریک بیع بالحساب جایز نه ده بیع بالحساب جایز نه ده خو به کنه پوهیږي نو دا څو به اعتراض وکي چې تا سوار ارما کې ټکای او سوار باغ سردونه سيدي چې پیسې معلومي نه دي او چې پیسې معلومي نه دي او تب به سوای چلا کدا 1000 روپۍ دي تقسیمې دو 500 روپۍ غلام یې واپس کړو 500 روپۍ بتا کمی ورکی او به گئی نو به بلی ساده او به بلی شریعت کې ناجایز ده نو مولوی جوړه جواب کوي چې به بلی ساده دوا قسمه ده یو بیا بلی حساب ابتداء ان او یو بیا بلی حساب بقاء ان
بيع بالحصه ابتداء ده او یو بيع بالحصه بقاء ده شریعت کې چې ناجایز ده هغه بيع بالحصه ابتداء ده هر چې بيع بالحصه بقاء دا په شریعت کې جایز ده حرامه ناجایزه نه ده خام بيع بالحصه چاته ویل شي رسول الله قمر قمر وګوري په بکار راشي د صورت خوندور صورت لیکل ده کای یقول سره وای بیا تو هاذا العبد دوا غلامان پرتاو دوا غلامان دي دوا غلامان ما تابنه دا غلام خرج کلو به حصته من الالف 1000 روپے نه خپل حصے باندې ما تابنه دا غلام خرج کلو او 1000 روپے خپل حصے باندې 1000 روپے نه کوم 1000 روپے هغه 1000 روپے چې دی غلام د سویا زید امر بکر خزوما ما تابنه زید خرج کلو خپل حصے سره کوم پیسونه هغه پیسونه چې کومې 1000 روپۍ په زید او عمر باندې برابر به تقسیمول شي دا خو دا اول نه ټکو کړو چې برابر تقسیمول شي هغه هر څه باندې دا بیا به حساب ابتداء نه دا ناجایز شریعت کې چاول ته وای چې تا باندې غلام خرڅون دي هغه پیسو په نیمه باندې چې کومې پیسې ودی باندې بیا برابر څه کیږي تقسیمي خو به گئی دا ناجایز هر چې موږ صورت دا موږ ابتداء نه ده موږ اول چې غلامان خرڅ کړو صفقه وشوله چې وشوله هغه نه ورسو د خيار شد وجه چې کوم غلام بس کېدل موږ سره بل اپشن ونه علاوه د دینا د پیسې معلومه نه چې معلومه نه وي نو موږ مجبور شو دیتا چې موږ په تقسیم وکړو دا تقسیم بقاء ده تقسیم بقاء ده او تقسیم بقاء په شریعت کې ناجایز نه ده بیا به حساب ویل شي کنه شابه وای دا د په اعتراض کوي چې اعتراض وکړو نو ولې جوړ وای فلا يكون بيان بالحصه تقسیم چې کوم شلو 5 روپیو ته ملاو شنی لا يكون بيان بالحصه دا خو بیا بلسان نشولا ها ابتداء بل بقاء بیا بلسان بقاء شولا او دا شدید کې ناجایز حرامه نه ده شابه وای مشابهت د نسخ تقاضا وا چې ټولو کې ټیک شولو څه شولو ټولو کې ټیک شولو شابه وای ورعاية شبه الاستثناء تقتضي فساد البيع رعایت د مشابهت د استثناء چې غیر رعایت وکي تقتضي فساد البيع في صور الاربع في صور الاربع مشابهت د استثناء دا تقاضا کوي د فساد ولا او صور اربع ټولو کې صور سوي شي دا صور اربع ټولو کې تاسو ول څه ویلو حکم کې داخل نه ده ها ده عنوان شو ده ان شاء الله زندگی مون دا به خیر مستقیم ته وایي مثلا په پولیس نشه بس بخير ده هو ان شاء الله زندگی مون ان شاء الله مثلا يا بخير ده